الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأتقانا وأزكانا أحمد الأنبياء ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو حاضرینو او تمام اوریدونکو بهر نن د یو حدیث وضاحت کو دا حدیث متعلق خبره چې پای کې څلور بهترینی خبرې ذکر شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړلی او دا دومره کمالی خبرې دي دا څلور کارونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا تر ټول دنیا میلاو نشي خدا څلور خبرې ورته میلاو شوي نو که ټول دنیا میلاو نشي نو هیڅ پروا دې نه کوي. دا څلور وانه خبرې یوه خبره دا غي وضاحت چې انسان کوي نو پاغي باندې بیا بشمیر آیاتونه او بشمیر احادیث دي او مختصرا دا خبر بیانو چې کوم په حدیث کې دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما پر روایت سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څلور کارونه خودلی چې دا دومره د کمال دي چې د ټول دنیا نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوړه ګرځول دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اے انسان کدا ټول دنیا درته میلاو نشي دنیا درته ټکه میلاو نشي خدا څلور کارونه نو خوشاله اوسېګا دغه کارونه دا بواورو او دا الله رب العالمین نو سوال کو چې الله رب العالمین ما کوم پیدا کیو تاسو ټولو کې الله پیدا کی او چا کی دا صفاتونه او دا صفات نو خلق آپ دیوانی شکر وباسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا عبداللہ ابن عمر روایت کی رضی اللہ تعالی عنہما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا اربع سلور کارون دی سلور خویون دی سلور خصلتون دی سلور صفتون دی اذا كن فيك کلچتا کی اغا کارون پیدا شی اغا صفات در کے پیدا شی نفلا علیک ما فاتک من الدنیا تابان دی سحرج نشتا چستان دنیا بیا پاتشوا دنیا در تمیلاو شوا. پائے کہ اول نمبر نبی علیہ السلام فرمائی حفظ امانت دا امانت حفاظت چې دا چاته میلاو شو نو د ټول دنیا نه ورلا غوړه دی. حفظ امانت اغا امانت چې داغي حفاظت دی کولای شي کم امانت دل ورکړل شوی دی
دې د هغې خیال وساتي او د هغې حفاظت وکړي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافقانو په نښو کې یو نښه دا ده چې اذا اؤتمن خان، کله چې د هغه سره امانت کې ښودلی شي نو هغه په دې کې خیانت کوي. خلک یې امانتګر وګرځوي او خلک هغه امین وګرځوي چې دا امانتدار دی، دا چیز نه ضایع کوي، عہده ورله ورکي دا نه ضایع کوي، مشري ورکي دا نه ضایع کوي، څه ذمہواري ورله ورکي وای دا نه ضایع کوي. د دې امانت به خیال وساتي. امانت یوازې د پیسو نه دی چې چاله دې روپۍ ورکړې وي دا ځان سره کېده وه، نه، امانت هغه دام دی تا باندې خلکو اتفاق وکړو، څه مشري درله درکړه، څه عہده یې درله درکړه، څه ذمہواري در باندې واچوله، هغه ستا قوم، ستا خاندان، ستا ګاونډیانو، ستا کلیوالو، که دارنګې د پوره علاقې والا تا نه ایم پی ای جوړ که، تا نه ایم این ای جوړ که، وزیر اعلی وزیر اعظم یې ستانه اساس که، دا د عوامو په وجه باندې او دغه ذمہواري تا باندې در واچوله نو د دې حفاظت کوه. که د دې خیال دې نه ساته د امانتونو نو د منافقانو د نښو نه یو نښه په دغه انسان کې پیدا شوې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاته دا خوی خصلت ورکړی شو چې د امانت خیال ساتي نو دغه انسان در دې ټوله دنیا نه ولله دا خوی غوره دی، در دې ټوله دنیا نه ولله دا ښه دی چې دا صفت په دې انسان کې پیدا شوی دی. ځکه وجه دا ده چې دی د نفاق نه بری شو، د منافقتوب چې کومه نښه وه نو هغه نښه د انسان نه ختمه شوه. نن خلک عزتمندو هغه مشرۍ ته خوشحالیږي، که هغه لږه مشري ده که ډېره مشري ده هغې ته خوشحالیږي، او بلکې خوشحالېدل څه چې د هغې دپاره ورځ او شپی په ځان باندې یو کړي، هغې دپاره محنت کوي، هغې دپاره کوشش کوي، منتونه کوي خلکو ته، زارۍ کوي خلکو ته، او د خلکو په خپو باندې لاس ږدي، خلکو خپو ته کته کېږي د دې دپاره چې ما ته مشري میلاو شي. خو حالان کې بیا د دې خیال نه ساتي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو وی چې څوک مشري غواړي نو دته الله رب العالمین دده کارونه دته وسپاري، او الله رب العالمین خپل خصوصي مدد هغه دنه کټ کی. نو چې د الله مدد ته کټ شه نو د انسان بیا څه کولی شي؟ او په دې باندې کټ کېږي چې انسان مشري ځان له پخپله غواړي، وایي ما مشر کوي، یاره د دې کار ذمہوار به زه شم، دا مشري به زه واخلم، ما مشر کوي، ما لیډر کوي، ما له دا مشري را کوي. چې کوم یو انسان داسې ویل د الله مدد ته ختم شو او الله رب العالمین دې خپل ځان ته وسپاري چې زه ته او ستا کار د الله مدد ټکټ شي. دې وجه نه نن چې دا څومره حالات دي او دارنګې د هر څه خراب دي، د الله مدد نشته، د هغې وجه دا ده چې هر سړی ځان له پخپله مشري غوره کوي، هر سړی ځان له غواړي چې زه مشري واخلمه. که چېرته دا مشري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دته خلق حواله کی، دی نه غواړي خلق ورته حواله کی چې تر د مشري وکا او ته د علاقې مشر شه، تر د کلي مشر شه، ته داسې وکا داسې وکا، یو ذمہواري په ور واچوي. نو الله رب العالمین د طرفه ملائک در مقرر شي، الله ملائک مقرر کی وای د مدد کوي.
نو دا انسان په کارونو کې بیا خیر او برکت وي. هغه د پیدي کارونه کوي، خو نن چې امداد نشته د الله رب العالمین نو وجه دا ده. اوالان کې چې څوک غواړي او بیا ردی خیال نه ساتي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیره کړلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمایل ویل للامراء ویل للامراء وویل للعرفاء وویل للامناء. ویل هلاکت دے یاد جہنم کنددا، ویل ویل کیږي هلاکت تا، او دا د جهنم په کندو کې یو کند ده د هلاکت والا کنده. نو ویلون د جهنم د هلاکت والا کند ده للامراء دا غامیرانو د پارا، دا غا حکمرانانو د پارا، دا غا مشرانو لیډرانو د پارا، للعرفاء وللامناء دا اغا عارفانو د فارا، دا اغا مشرانو، دا اغا امینانو امانتګرو د فارا چې خلکو له امانتونه ورکړي دي، ذمہواری په ورچوله هغې د پاره هلاکت دی د جهنم کنده ده ورله. ولې دی د هغې خیال نه ساتي. او نبی علیہ السلام ویل یتمنین اقوام یوم القیامه. دی حدیث ته سوچ وکړئ انسان حیران شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیتمنین اقوام یوم القیامة ان نواسیهم معلقة بالثریا. وای ګوره دیو به ارمان وکي لیتمنین ارمان بکی اقوام سقومنا و سخلق یوم القیامت پورز د قیامت باندی ان نواسیهم معلقة بالثریا چردیو دا یختا دا پسریا پسی برا پستورو پسین خطیوی سریا ستوره دی سریا ستوری پسی دان خطیوی او یتجلجلون بین السماء والارض دا اسمان او د زمکه په مابین کې دیو دغه شان زوړنوي برا دا اختا د تندید د اختونه زوړنوي اسوریا ستوري ته دان خطي وي او د اسمان او د زمکه په مابین کې د انسان زوړنوي دا انسان په دې سخت حالت کې وي یتجلجلون بین السماء والارض. او په روایت کې راځي وان زوائبهم معلقة بالثریا یتذبذبون بین السماء والارض. چردیو دا ویختا زوائب کونسو ته ویل کېږي اختو ته چردیو دا یختا دا د سوریا ستوري پسین خطوي بر اسمان تا او دغه شان یتذبذبون بین السماء والارض د اسمان او د زمکه په مابین کې د حرکت کوله او د زوړنوي دا سه سخت حالت وي د بد ارمان کې چې دغه شان وي خو لیکن وانهم لم یلو عملا وانهم لم یلو عملا چې دیو د یو کار ذمہواری نه وی قبول کړي دیو مشری نه وی قبول کړي دیو یو د یو کار ذمہواری نه وی قبول کړي عہده نه وی قبول کړي دا سبا ارمان کوي داغه وجه دادا چې د انسان داغه حقوق نشدا کول دا خیال نش ساتل یو کس دیو جنا امام ابو حنیفه رحم الله داغه جنازه صرف پدی وجه جیل نه وته وا چې بادشاہ ورته ویل زتا قاضی القضات جوړوم چیف جسټس جوړوم هغه نه قبله عجیب خلکو ګور در صحابه نورستو خلک ډېر رستو امام ابو حنیفه رحم الله تابعی دی خو لیکن دومره لوی ایماندار پدی وجبان دی هغه بادشاہ جیل ته واچاو بادشاہ ته مطالبه وکړه
وی ته ما سره چیف جسټس شه، قاضي القضات جوړ شه. او تاسو ته پته ده د هغه څومره لویه مرتبه وي. ټولو خلکو نظر په هغې باندې چې هغه فیصله اخرنۍ فیصله هغه اورئ. چیف جسټس، قاضي القضات، د ټولو ججانو مشر، د ټولو قاضیانو مشر، هغه مقرره و. هغه ویل نه قبلوم، جیل ته واچو په دې خبره باندې، او د حق جیل نه جنازه د دې خبرې د وجه نه ووتله. بس هلته به جیل کې مړ شه، خو دا ذمهواري نه قبلوم. او نن هر یو کس هغه که لږه مشري ده او که ډېره ده، موږ هر یو ته تیار یو. او دارنګې هر یو کس که هغه دینداره شمارلی کېږي او که نه شمارلی کېږي، که هغه عالم دی او که غیر عالم دی، ټول وایي ماله مشري راکوي. تو هر یو دا غواړي، هر یو ذمهوارۍ ته خوشحالیږي، هر یو دغه د عهدې بوج، د ذمهوارۍ بوج هغې ته خوشحاله دی، او حالانکې د هغې خیال نه ساتي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دغه امانتګرو دپاره، د دغه مشرانو لیډرانو دپاره هلاکت دی، د جهنم د ویل کنده ده والله، چې هغې دغه ذمهواري صحیح طریقې سره بیا سر ته نه رسوي. ځکه په ورځ د قیامت باندې به څه قومونه دا ارمان وکړي، دا تمنا به وکړي، کاش چې موږ د اسمان نه زوړن وې د قیامته پورې دغه شانته کې را زوړن وې، د اسمان او د ځمکې په مابین کې زوړن وې، او چې موږ دا ذمهواري نه وې اخیستې، موږ دا عهده نه وې قبول کړې. دیو جنا هغه یو قصه مشهوره ده، دا مثالي واقعات دي، حقیقت یې یا نه، خو لیکن دا مثال سره خبره واضح شي، مسله واضح شي، او دغه شان په دې کې یو عبرت پروت وي، او هغې کې مطلب هغه دی چې انسانان په هغې باندې سوچ وکړي. په یو بادشاه وي چې زه به د خپله مشري د مرګ نه وروستو هغه چاله ورکوم چې دی زما په قبر کې لږ مخکې ځان له قبر تیار کړی. بعضې خلکو د عادت دي د ژوند باندې ځان له قبر کنستی، دا هم ښه طریقه ده، انسان ته مرګ رایادېږي چېرې دا زما ځای دی، د مخکې نه ځان له قبر کنستی. او دارنګې د دغه نیکانو خلکو به دا کول د دې دپاره، یو د دې دپاره چې زموږ جنازه وروستو نه شي، ځکه جنازې وروستو کول په شریعت کې دا ښه کار نه دی. صحابو کې به سهار کې څوک مړی وشه، غرمه به په قبر کې بیا وه، غرمې ته به یې سهار نه و، غرمې به مړی وشه، ماښام بیا په قبر کې و. نو هغې به ځان له د مخکې نه اکثر نیکانو خلکو به د عادت و ځان له به قبر د مخکې نه جوړ کړی و، بیا به هغې راتله چې دا زما ځای دی، نو هلته به یې عبرت اخیستو، دې نه عبرت اخیستلی کېږي چې دې ځای له به زه راځم، دا زما ځای دی. نو دې بادشاه هم ځان له قبر کنستی و، د مخکې نه د بادشاه نیکو د خلکو ته یو سبق ښودو، او سبق ښودل په مختلفو طریقو سره، یو چاته وی دا یادوه دا یادوه، دا هم سبق یې خو د دې دومره اثر نه، یو عملي طور باندې سبق ویلی شي، نو هغه باندې انسان ډېر سبق حاصلوي او ډېر پرې پوهېږي. د هر یو کس تمنا کوله د خپل خاندان کې او نورو خلکو چې رمنګه دا مشري قبول کو، د بادشاه نه وروسته به یو ویل زه به یم او بل ویل زه به یم، د هغه د مرګ انتظار یې کو، او بیا په خپلو کې ورتله، لکه څنګه چې اوس دغه حال دی، یو کوزیږي نور بیا په یو بل ورغوټه شي، او ټول چې کوم دی نو د ون خلي، یو په یو پسې خبرې او بل په بل پسې خبرې، او دغه شان بیا خپلو کې یو شي، خو لیکن عوام په کورونو کې جنگ جګړې جوړې کړي، او دارنګې عوام یې په جنگ ورچولي. د جمهوریت د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې خلک یې وجنګول، مسلمانان یې تس نس کړه، په یو کور کې څو څو پارټۍ جوړې شوې، او دارنګې یو د یو خبره کوي، بل د بل، او بیا جګړې کوي. او دارنګې خلک په دې کې دغه د وټونو په دور کې بیا پکې مړیم کېږي د هغه لیډرانو د وجې نه. ځکه هر یو مشري غواړي، هر یو وایي چې زه مشر شم. دې بادشاه هم دا سوچ وکړه چې دا خلک پوه نه دي چې د مشرۍ څومره زور دی، وایي زه دیو ته یو سبق ورکومه، دا د مسلمان سره دا غمي، چې انسان مسلمان نه صرف جیب ډکول مقصدي
هغه په مخه چې زما شر و سره کوزیدې نه بیا نه کوزیږي او دا رنګ یار یو بیا غواړي خدا د نیکانو خلکو طریقه کار داو چې هغه د قبر او د آخرت سوچ او فکر کوي بادشاہ ویل هغه څوک با زمان ورستو بادشاہ وي په ژوند مقررومه په ژوند دا فیصله کوم خو هغه څوک وي چې زما په قبر کې یوش پتی رکی بس دیتا خو ټینګېدل ګرانو چې را قبر کې شپه کول خو اخر یو غریب انسان چاو کتو او دې لپاره چې ورستو بای کې به ورستو به بیا واخلو خدا غریب مسکین سړی دی او دې به قبر کې به دته سوال زاری منت زاریو کو چې قبر کې پرې وځته هغه چې لاړو اډیر غریب انسانو قبر کې شپه تیر کړلا سار شو کلا خلق توای بادشاہی دې مبارک شو هارون او تور چې تختی ولی هغه زما شرینه قبلوم ولی مشرینه قبله سو وجدا هغه زما ډیر زیات غریب ما هیڅ مم نو په ټوله دنیا کې زما بس صرف خرو پټې میو او د پټینا بس بدا خر باندې امید سره اورل ځان لواخه ماخه سوداګانې مې پیراوړې مانه ته پوښتنه شروع شو چې دیلتا پټیم باندې واخنه دی ورکل پیټې پیډر راوړې دی نو زما د دی یو خر داغي جواب مان شو کولای نو دا دومره قوم مشریزه کوم او دیو بارکه مان ته پوس کی نو زو بیا څه کومه دیو جن عزتمندو چې کوم یو انسان ذمہواری واغستله مشری واغستله د ټول رعیت بردنه تپوس کیږي نو دا څومره مخلوق دی د دې بارکه تپوس کیږي پلان کې یتیمو او هغه یتیم ماشوم هغه یتیمه ماشومه تاسو وینئ بار بار چې هغه خلق په څه حالت کې دي او دغه منګای راغستې دي او قسمه مصیبتونه او آفتونه باغی باندې او جاړي وای کور کې روټۍ نشته ری روټۍ غواړي او درنګي اغي د سترګونه ډېر اوخ کې روان دي دغه خلکو ته بوس الله رب العالمین بر دیونه کوي دغه حکمرانانو نه چې هغه خپل بینک بیلانس برابرۍ خپل جیب ډکې او د عوامو خیال نه ساتي الله رب العالمین به ته بوس کوي ورستا او بیا بر جواب ورکول نه ځکه یو انسان دی یو خر جواب نشي ورکولای تر دې پورې یو انسان د خپل د چرګانو د دې ذمہواری او د دې جواب الله رب العالمین نشي ورکولای چې الله تاسو کې د اتر ساتلیو بالکل ساتي او تعالی تعالی دانه په وخت باندې ورکړې وي تعالی خوراک په وخت باندې ورکړیو په صحیح ټیم دی ورکړیو دا تاسو به الله رب العالمین کوي نو ردی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا خلق بدا ارمان او افسوس کوي چې کاش موږ مشرینه قبول کړي نو په دې حدیث کې دا یو خوې خصلت دا بیان شو چې د امانت حفاظت کول دا چې چا کې پیدا شو د امانت خیال ساتل که صرف د کور مشری ورته میلاو ده د دوه کسانو مشری ورته میلاو ده د کلی مشری ورته میلاو ده د یو کار ذمہوار ګرځولې شوی دی نو دې امانت خیال ساتي دولت ټولی دنیا نه غوړه ده دویم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصدق حدیث رښتیا خبره رښتیا وینا چې چاته میلاو شو نو دغه انسان تر ټوله دنیا نه دا غوړه ده خبره او په دې باندې یو حدیث ویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر پتا سو لازم دی چې تاسو رښتیا وایي زکه رښتیا د انسان بوزي نیکی تا وان البر يهدي الى الجنه او یقینا نیکی انسان جنت ته بوزي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا یو انسان همیشه د پر رښتیا وای او رښتیا لټي هم رښتیا وای پخپلا او هم رښتیا خبرې لټي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د انسان د الله په نسبت باندې د الله په دربار کې د صدیق لیکل شي د رښتونه ولیکل شي چې دا انسان صدیق دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و ایاکم والکذب
ځان د دروغ نه وساتئ مسلمانانو. فإن الصدق يهدي إلى الفجور فإن الكذب يهدي إلى الفجور. دا دروغ انسان فجور ته رسي، ګناهونو ته رسي. وإن الفجور يهدي إلى النار، او ګناهونه انسان جهنم ته رسي. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. همیشه چې کوم انسان دروغ وای او دارنګ د دروغ لټي، د دروغ خبرې لټي او دروغ وای، حتی یكتب عند الله کذابا. د الله په دربار کې د الله په نسبت باندې د دروغجن دوپړ ولیکل شي چې دا دروغجن دی، کذاب. نو ردی وجنه دویم کم کار چې چاته میلاو شو، دا خوې خصلت چې چاته میلاو شو چې دی رښتیا وای همیشه، دغه انسان د ټولې دنیا نه ورله غوره ده. دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث کې وایي وحسن خلیقه، چاته خیسته اخلاق میلاو شنو د انسان د پاره د ټولې دنیا نه غوره ده خیسته اخلاق. دې کې بیا بشمیره احادیث دي د هر یو خبره. خو یو حدیث ویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کړي، فرمای قال رجل یا رسول الله، یو سړی ویل اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ان فلانه تذکر بکثرت صلاتها وصيامها وصدقتها. دلته یو زنانه ده او هغه زنانه په ډیرو منځونو باندې مشهوره ده، هغه په ډیرو روزو باندې مشهوره ده، هغه په ډیرو صدقو باندې مشهوره ده. خدای الله پیغمبر غیر انها تؤذي جيرانها بلسانها، آیا کې دا کار دی چې ګاونډیانو له په جبه ضرر ورکوي، اخلاق یې ښه نه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء دی، د ټولو پیغمبرانو امام دی. هغه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي قال هي فی النار، دا زنانه به ورته ځي. یعنی انسان دا ټول اعمال کوي، عبادت کوي، لوی عالم ولې نه دی؟ غټ شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، یو لوی عالم دی، یو لوی تبلیغی دی، یو لوی مجاهد دی، ډیر منځونه کوي، تهجد هم نه پرېږدي، قرآن هم ویلی دی، قرآن هم وایي، او روجې هم نسی، صدقې هم ورکوي، ډیر جماعتونه او مدارس یې جوړ کړه، خو اخلاق برابر نه دي. نو د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فتوا دا ده چې دا به ورته ځي، دا به جهنم ته ځي. پته ولګېده چې ښه اخلاق څومره بهترین دولت دی. ځکه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا دریم صفت ښه اخلاق چاته میلاو شو، دا د ټولې دنیا نه ورله غوره ده. ښه اخلاق عزتمندو په دې باندې نیکي میلاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان د بل مسلمان سره میلاو شي، صرف اسې په خوله باندې خندا وکړي د مسلمان دپاره، چېرې دی وایي چې ما ته را خوشحاله شو، السلام علیکم په خیر ورسره وکړي او وخاندې ورته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي د انسان له د صدقې ثواب الله ولیکي، صدقې ثواب ول الله تبارک وتعالی ورکوي. او چې ته داسې مرور غونته کې تېرېږي او ته بس د سمه دشمني ده ورسره، او که په خیر هم کې سیده د لاس د ګوتو دا څوکې ورکې، نو په دې باندې الله رب العالمین خفه کېږي، شیطان په دې باندې خوشحاله کېږي. څلورم صفت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا چا کې پیدا شو هغه انسان ته د ټولې دنیا نه دا غوره ده. نبی علیہ السلام فرمایي وعفة فی طعمة، چې چاته حلال رزق میلاو شو نو دا د دې ټولې دنیا نه ورله غوره ده. حلال رزق، حلال کمایي، عزتمندو دام دومره ضروری دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حرام یو نه د چا خېټې ته لاړه د دې اثر د دې انسان په خېټه کې څو پورې موجود دی، الله رب العالمین د عبادتونه نه قبلوي، د جهاد نه قبلوي، د تبلیغ نه قبلوي، د علم نه قبلوي، د قرآن ویل نه قبلوي، د ذکر ویل نه قبلوي، د هر څه الله رب العالمین نه قبلوي چې کله د په خېټه کې حرام پراته دي، حرام دی استعمالوي. او هغه یو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله غنیت الطالبین نومی کتاب کې هغه ذکر کړي چې په پل صراط باندې پاټکونه دي، اته پاټکونه هغه وایي دي.
په یو کې د مانزه تپوس وشي، د روجي تپوس وشي وغیرہ وغیرہ، دا ټولو خبرو تپوس کیږي. آخره کې دا ټول اعمال د انسان ټیک دی، آخره کې تپوس وشي وای دا هر څه په حلالو کړو که په حرامو. نو که په حرامو دا هر څه کړي جهنم نه گزار شي، په پل باندې نشي پورې وته، او که په حلالو یې کړي نو پورې وځي. نو عزتمندو بل دار چې دغه انسان یو روایت کې داسې مرای سلوي خورزي د منځ الله نه قبلای. نن د حرام او د حلالو خیال نه ساتل کیږي. سود عام دی، سودګر عام شو، رشوت عام دی، هیڅ څوک د سن مخ ناړي د پیسو نه مخ ناړي کاغه حلال دي او که حرام دي، او حرام او حلال ته نه ګوري. خلق وای څوک عزتمندو حتی الوسر دین ځان ساتل، کوشش کول، مهنت کول. او ګره نورم رشوتونه عام دي، دغه شان سود عام دي، او د دین علاوه نورم انسان چې کم دن وغه دغه کوي. خود دې سره سره ځینې داسې اشیاء دي او ځینې داسې چیزونه دي چې هغې ته خو بالکل خلک حرام نه وایي. لکه باید کې ډیوټي ته ته میلاو شوله، یو نوکري درته میلاو شوله، یو ذمواري درته میلاو شوله، د هغه ذموارۍ خیال ته نه ساتي، هغه ډیوټي صحیح نه کې. مثال په طور باندې د سکول استاد ته او د سکول استادي هغه ته صحیح طریقې سره نه کې، او دغه شان دغه پابندی نه کې، د ماشومان وخت ضایع کې. دغه شان مدرسې کې ماشومان نه پیس واخلي او دغه ذمہواری صحیح نه کې. امامتي ذمہواری د اغیستی دغه امامتي صحیح نه کې. دغه شان پولیسي او پولیسو کې هغه ډیپټي صحیح نه کې. ډاکټري صحیح نه کې، هسپتال کې سرکاري. دا ټول ذمہواری دي، د دې ذمہوارو خیال نه ساتي او هغه پیسې پوره په پوره باندې اخلي. په پوره پروپو کې هیڅ کسر نه پرېږدي، یو روپۍ هم نه پرېږدي، او دارنګې روپۍ پوره اخلي او ډیپټي صحیح نه کې. نو دا په حرامو کې راځي، بالکل حرام ته استعمالې. او چې حرام دی استعمال کړه ته وایې زه دا یو څو روپۍ به د حرام وي که نه. نو یو غټ بیلر دی او هغه بیلر کې پاکې اوبه پرتې دي، لږه ګندګي ور واچوه، تشې امتیاز یې چېرته لږې هغه ور واچوه، دې ته لږه ګندګي ور واچوه. نو ته داسې نه شي ویلی چې مړه دا ټول بیلر پاک دی، هسې لږه ګندګي ده، دا څه مسله خو نه کوي. څومره غټه مسله یې وکړه، ټول بیلر اوبه به ګنده شوې او که نه شوې. نو په دې لږو پیسو باندې ستا ټول مال حرامېږي. یو میخ هغه د په کور کې هغه ټکوالی دی، هغه د حرامو دی، دا ټول کور هغه په دې سره حرام کېدلی شي. الله رب العالمین د دې ټول باره کې ستانه تپوس کوي. دې وجې نه دا حلال رزق دا هم څومره ضروري دی. نو نن دا څلور